پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې څلورو آیاتونو متعلقه قسم خوړلی دی. زما د الله پاک په ذات باندې قسمي دا آیاتونه کو څوک پوره یقین سره په غرونو باندې ووایي نو غر به هم د خپل ځای نه وخوځي. نو دا آیاتونه د بیمار دپاره د یو سړی کو هر قسم بیمار وي دا به سره ټکېږي، الله پاک به وله مکمل شفا ورکوي. د چا کو رشته نه کېږي، د چا کو بل څه کاروبار څه بندش وي نو بلکل انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت سره به الله پاک سره ټول کارونه دا پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشحاله ساته. نن تاسو ته کومه وظیفه وایم دا ډیره زیاته بهترین وظیفه ده او د دې وظیفې اجازه ته ټولو اورېدونکو ته دی. نن چې زموږ کومه وظیفه ده دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې او د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د خولې مبارکه او قیمتي وظیفه ده. نو که د چا مریضان وي، چا د بیماران پراته وي او څوک مات ګډ وي، چا ته هر قسمه څه مسله وي نو دا وظیفه کو تاسو په هغوی باندې ولوستله انشاءالله العزیز کار به پوره کیږي او هغوی ته به شفای کامله عاجله مستمره دا میلاویږي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول بیماران دا روغ کړي او ښکلی صحت دې ورله ورکړي چې په خپلو خپو باندې دا وګرځي او د دنیا دا نظارې د دنیا دا یو څه بل څه دا ویني. یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دوی په یو ځای باندې تېرېدل. یو سړی داسې و چې هغه بیمار و. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د بیمار خواله ورغلی خو دا بیمار ډیر زیات ناجوړه او د ده د ټیک کېدو چانسز دا ډیر زیات کم و. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د بیمار خواله ورغلی او په دې غوږ کې ورله څه کلمات وویلې او دا بیمار یې پرې دم کو. بیمار ټیک ټاک شو، راپاڅېدو ګرځېدو. پیغمبر علیه صلات وسلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې تا څه چل وکړه د بیمار سره؟ دا خو بیمار و څنګه زر راپاڅېدو؟ تا پرې څه ویلې؟ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل ما د سورة المؤمنون آخري 4 آیاتونه دا ما ولوستل. نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام د دغه آیاتونو متعلق خبره کوي. قسم خوري، قسم نه دې لپاره خوري چې د دې آیاتونو چې کوم فضیلت دی، د دې آیاتونو چې کوم شان دی دا خلکو ته واضح شي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي زما د الله پاک په ذات قسم وي دا آیاتونه که څوک په غرونو باندې تلاوت کړي، که څوک په غر باندې ولولي دا غر به هم د خپل ځای نه وخوځي، دا خو لا بیمار دی. راځئ چې ځو دغه آیاتونو طرف ته. دغه آیاتونه کم کم دي او څنګه دي؟ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کوم آیاتونه بیمار باندې ولوستل نو هغه آیاتونه دا دي: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نو دا آیاتونه مبارکه په خپلو بیمارانو باندې ولولئ انشاءالله العزیز الله پاک به هغوی ته شفای کامله دا ورکړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول بیماران دا روغ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.